नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, द रमज़ानुल मुबारक आखिरी आशरा दा او د आखिरी आशरा چې ډیره مبارکه ده چې پاغې کې د ليلة القدر شپه ده. دغسې الله رب العالمین چې څنګه په دې روژه کې په موږ باندې ډیر اعمال زموږ دپاره تجویز کړي خوښ کړي دي، دقسې الله رب العالمین د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې دا ټول اعمال امت ته الله رب العالمین را لېږلي دي او امت پاغې باندې عمل کوي او دا اجرونه د الله نه حاصلوي. یو اهمه مسله او یو اهم عبادت چې په آخري عشره کې دی هغه اعتکاف دی، او تاسو ته پته ده چې زموږ په دې جماعتونو کې اهتمام کیږي. که کم حضرات مثلا نم کوي نو هغوی ته په دې خبره باندې بیداری پکار ده چې اعتکاف څومره اهم شی دی. مثلا تاسو دې حدیث ته وګورئ چې د اعتکاف په دې کولو باندې الله د حج او د عمرو ثواب ورکوي. د دې تصور څوک کولی شي چې د حج او د عمرې ثواب دا ملاوېدل په اعتکاف باندې، او دا دومره الله رب العالمین ته مبارک او دومره دا غوره عبادت دی دا اعتکاف چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو کال اعتکاف مس شو، یو کال رسول الله سم اعتکاف و نه فرمایلو. بعض روایاتو کې راځي د ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ چې په دغه کال رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړې سفر ته تلو. تاسو اندازو کوي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آینده کال باندې 20 ورځې اعتکاف وکړو، ځکه دغه یو کال چې پاتې شوی نو آینده کال بیا 20 ورځې وکړو. دومره دا عمل چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا خوښو او په دومره اهتمام باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عبادت کو. عزیزان محترم، په اعتکاف کې ډېرې خبرې مخفي دي او زه غواړم چې تاسو دې ته لږ غور وکړئ. یو دا چې اعتکاف کیږي په جماعت کې، دا خبره چې تاسو ذهن نشین کړئ. اعتکاف د پاره روجم شرط ده او اعتکاف د پاره جماعت هم شرط دی. اعتکاف بغیر د روجې نه نشته. نو اعتکاف د پاره بسړی روجمي او جماعت بمي. اوس تاسو وګورئ چې جماعت ولې خاص شو د اعتکاف د پاره. د هغې وجه دا ده چې الله رب العالمین ته په دې ټول په دې ځمکه کې چې محبوب ترین ځایونه دي، احب البلاد الی الله مساجدها، الله رب العالمین ته محبوب ترین ځایونه په ځمکه کې دا جماعتونه دي. او بیا تاسو ګورئ حدیث کې راځي وایي دا د جنت باغچې دي، باغچې جماعتونه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې کې ښه سر کوئ، یعنی دا باغ د څنګه چې د څاروو دپاره ویلی کېږي او ولاړ شي چې یو ښه سرسبز باغ وي، ښه ډېر واښه پکې په خپل خوراک او دا د رزق حصول پکې کوي. دقسې مسلمان ته روحاني طور چې د لوږه او کمه تنده ده نو دا دی په جماعت کې ماتوي، ځکه چې د الله رب العالمین کور دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت باغچې دي، په دې کې ډېر ښه سر وکړي. بیا د دې د پاسه بل وګورئ حدیث مبارک کې دي چې الله رب العالمین بعضې خلک داسې بندگان دي مبارک وي چې دا د جماعت وي دا میخونه دي. میخونه د جماعت میخونه به سړی څنګه شي؟ دا داسې دي گویا چې دوی ځان ته میخونه ټکوي، داسې نښتي او داسې په خشوع او په خضوع او پابندۍ سره ځان بس په جماعت کې مکین شي. د جماعت اوسیدونکي د جماعت دي. نو د اوسیدونکي د جماعت معمولی خلک نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین به په ورځ د قیامت آواز کیږي، منادی به کیږي، الله به حکم کوي، وینا به کوي، وایي زما ګاونډیان راولئ. چې خدای ستا ګاونډیان څوک دي؟ د الله خو کور نشته، خدای ستا ګاونډیان به څوک وي؟ وایي چې د الله رب العالمین ګاونډیان به الله فرمایي هغه څوک دي چې کم خلک جماعت آباد کوونکي دي. نو ګورئ په دې اعتکاف کې یو خبره نه بلکې په دې اعتکاف کې د یو اعتکاف د وجې نه څومره ډېر شی خیرونه دا هغه معتکف ته حاصل شي چې څوک په اعتکاف باندې کیني. هغې کې فواید دا دي چې ته به پې د الله ګاونډي شي، ته د جنت په باغچه کې کېناستې. او بل ګورئ چې په حدیث مبارک کې راځي چې الله رب العالمین به د یو اعتکاف
د یوې ورځې اعتکاف په برکت باندې الله د دې خپل بنده دومره اکرام کوي، دومره په ده باندې انوارات وري. وای چې د یو اعتکاف په برکت باندې به الله 3 خندقونه، 3 غټې غټې کندې او اندازو کوي چې څومره خندق. و یو خندق د هغې چوړایي پلنوالی دومره دی لکه د ځمکې او د اسمان. الله اکبر. د ځمکې او د اسمان چې څومره فاصله ده، دومره فاصله به الله د یو اعتکاف په برکت باندې د دې معتکف او د جهنم په منځ کې پیدا کړي. نو هغه یو نشوه، هغه 3 خندقه دي. اندازو کوي چې 3 خندقه شي او د هر خندق فاصله د جهنم نه دومره زیاته شي چې څومره د ځمکې او د اسمان فاصله ده. نو یقیني طور معلومیږي چې کم سړی معتکف شو په اعتکاف کې کېناستو دی په پټو سترګو باندې جنتي دی. ځکه دا دومره لوی انعامات په یو ځای باندې او په یو عبادت کې الله رب العالمین دومره ډېر ورکوي چې سړی څو ورځې ځان د خپل جماعت ته سړی ځان وقف کړي، نو بس وایي چې دی د الله رب العالمین ګاونډي شو چې دی غواړي چې زه د الله قرب حاصل کړم.